لر او بر پښتنو ته نن یو ډیر اهم میسج ورکوم. لر او بر پښتنو د دنیا په کومه کونه کې چې اوسېږي هغوی ته زه یو ډیر اهم میسج ورکوم. هغوی نه زه نن حلف اخلم، یوه وعده ترې اخلم، یو قسم ترې اخلم. نن به تاسو ما سره وعده کوئ، عهد به راسره کوئ، ځکه چې نن زه تاسو ته کوم میسج در کوم هغه قطعا سیاسي میسج نه دی. داسې نه ده چې زه د خپل نظریې تشهیر کوم، زه خپل سیاست په تاسو باندې منم او ستاسو د نظریې او د سیاست سپکاوی کوم یا انکار کوم. قطعا داسې څه میسج نه دی. دا د انسانیت میسج دی، د اخلاقیاتو میسج دی، د سړیتوب میسج دی، د پښتونولي میسج دی، د رورولي میسج دی، د شریعت میسج دی، د قرآن میسج دی. په دې خو کم از کم مونږ تاسو ټول متفق یو که نه؟ کم از کم د دې نه خو انکار نشته، نه پکې اختلاف شته. خو نن به مونږ دا یوه وعده کوو چې آینده دپاره په کم قوم کې، په کم رنګ کې، په کم نسل کې، په کومه سیاسي پارټي کې، مذهبي پارټي کې، قومي پارټي کې، په تحریک کې چرته مړی وشي، څوک وفات شي، په خپله بیماري باندې مړ شي، څوک په اکسیډنټ کې مړ شي، په چا باندې هوایي جهاز کې رواني هغه کریش شي، یا چا باندې ظلم وشي هغه شهید کړی شي. مونږه که ورسره لاک اختلافات هم لرو، حتی چې د هغه سړي د ځان سره هم که زمونږه اختلافات دي د ذات سره، نو هغې باوجود به هم مونږه د هغې لاش سپکاوی نه کوو، مونږ به د هغه توهین نه کوو، د هغه د وارثانو زړه به نه ازاروو، د هغې پارټۍ والا چې کم کسان دي د هغې زړه به نه ازاروو، د هغې د سپورټرانو زړه به نه ازاروو، هغوی ته به تکلیف نه ورکوو. نو پښتونه وروره، په پښتو کې مې درته ځکه خبرې وکړې چې د مرض په مونږه کې دی، دا زمونږ په پښتونخوا کې دی، دا زمونږ په لر او په بر پښتون کې دی. دا مرض د ځانه وباسئ. زه درته منت کوم چې آینده دپاره وعده راسره وکئ، قسم وکئ چې تاسو به داسې حرکت نه کوئ. که ستا ډېر مخالف هم که نشه ودرېدی، فرض کړئ ګیلمن وزیر شهید شو، زه ورته شهید وامه، زه ورسره ولاړ یم، په ډانګه ولاړ یم، او که ته نشه ودرېدې وروره، ستا به خپل یو سوچ فکر یې، کیدای شي ته په خپل سوچ فکر کې ټیک یې، مونږ غلط یو، خو سپکاوی مه کوه. دلته ته چوپ شه، ته زما زړه مه ازاروه، ته د هغه د وارثانو زړه مه ازاروه. داسې زه ځان ته م وایم، ته که زما سیاسي مخالف یې، که نظریاتي مخالف مې یې، که مفاداتي مخالف مې یې، که قومي مخالف مې یې، او که مذهبي مخالف مې یې، که مسلکي مخالف مې یې، چې کله تا سره یو غم در پیښ شي، نو که زما ډیر هم زه به دا ووایم که زړه مې خوشحاله وي، جبکې نه ده پکار ستا په غم باندې د چا زړه خوشحالېدل نه دي پکار، نو بیا ما ته پکار ده دا زه تاسو سره عهد کوم، وعده کوم چې کم از کم ستاسو په مړي باندې به زه خوشحالېږم نه، زه به جشن نه منوم، زه به د سړیتوب، د اخلاقیاتو، د انسانیت مظاهره کوم. زه که ډیر هم زما ویل زړه غواړي زه به چوپ شم. که تا سره ستا د ظلم په خلاف ودرېدلی نشم، نو زه به چوپ شم. نو تاسو نه هم د درخواست دی نن پښتنو ما سره وعده وکئ، او څوک چې څوک زما د میسج سره متفق دی نو هغه د ویډیو لازم شیر کړئ. زه په والله ځان در باندې نه مشوروم، خو دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی دا میسج. وایي پښتنو په کم طرف روان یې، خدای دپاره لاق اختلافات، خو کم از کم په دې یو څیز خو عمل وکئ چې بیا به مونږه د چرته د لاش توهین نه کوو، د انسانیت مظاهره به کوو، د اخلاقیاتو مظاهره به کوو. زه تاسو را منت کوم ټول پښتانه په دې عمل وکړي. خدای رسول ته وګورئ. مالا اجازت راکړئ. وسلام.